لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام او طلباء اعظام، حقیقت دا دے چې تاسو باندې الله تعالی کم فضل او احسان وکړو نو دا د زیریدو قابل له این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشنده او پدې د الله تعالی ډېر لوی شکر ادا کول غواړي او الله تعالی دې د حضرت په عمر کې ډېر برکات واچي. حقیقت دا دی لکه څنګه چې حضرت مفتی صاحب وی چې دا حضرت شاه ولی الله صاحب ته دا ټول سندونه رسی نو مونږ او تاسو که سوچ کو نو زمون د علاقه کې د ټوله خیبر پختونخوا کې او شاید چې د دینم بهر افغانستان او دغه ملکونو کې زمون د حضرتنا چې کم فیض خور شوی دی نو د دې زمانه شاه ولی الله عمده دی چې زمونږ او تاسو مخه تناسته او وجدا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې کارونه دی رانی ولیدي. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. د دې تلاوت الآیات دین مونږ تعبیر په تعلیم او په تعلم سره کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنه کار تعلیم او تعلم دی. دویم کار ویزکیهم تزکیه کول دی تصوف او تصوف. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمه الله فرمای چې تصوف خلاصه چې دنو اغا اخلاص دی پنیت کې او تعلق مع الله دی نو د الله تعالی سره تعلق جوړول. دریم کار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا سیاست دی او دا درې واړه کارونه داسې دي چې دا د یو بل سره لازم او ملزوم دي. یو سړی عالم شي من عالم من حيث انه عالم چې د سره تصوف نه نو تاسو بلک سوچو کې دغه عالم بیا جامع دی محضی خو چې خبره کې او کم سړی مخې راځي نو مشرک دی بدعتی دی او دغه دا نقصان دی دا نقصان دی ولې دغه عالم سره تصوف نشته دی تزکیه نه ده شوی. او صوفی چې هغه عالم نه نو صوفی من حيث انه صوفی دا داسي چې دی وحشی محضی د مخلوق سره څه تعلق نه هغه یو ورور لاړو دغه علم لا او بل داسي صوفیو چې به علم صوفیو دا رور لس دولس کاله پس راغی دا صوفی ورته وی دولس کاله دی ضایع کړلو او ما دا دولس کاله د الله تعالی داسې عبادت کو چې شپه ورځ منځونه او روزه او اس قسم ګناه مې نه کړې بس صرف یو ګناه را نشوي دا چې منګک مې وجلې دي. حالانکه منګک په هغه سيزونو کې دی چې دا په حل او په حرم دواړو کې ردی وجل جایز دي. وی منګک مې وجلې دي خو ان شاء الله چې کفاره به هم ادا شي زکوې دا هغه ورځ نه په پټکی کې تړلې دي او دا دولس کاله ما نه دی لري کړې ناغرور ورته وی بس تا دولس کاله چې کوم دینو منظم نه دی شوی نو وی چې به علم شیخی کا نو دا کو پرې بس دی. نو صوفی من حيث انه صوفی کد سره علم نه نو د تصوف بیا نقصانی دی. د عالم د پاره تصوف ضروری دی او د صوفی د پاره علم ضروری دی. د دې مثال الله سي دی لکه طبيبان وی چې د یو سړی بدن کمزوري نو ډېر د شړشمو تیل استعمالي دغه تیل دې تړکا دیته نه کوي خو لیکن دې تیلو کې نقصان دادي چې دې سره نزله راځي دا غي د پاره مصلح هغه ماسته دي ماسته به استعمالوي. د علم د پاره د عالم د پاره مصلح هغه تزکیه ده او د تزکیه د پاره اصلاح چې کینو هغه علم دی. او دریم کار د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیاست ته. نو حضرت
پټول عمر کې هغه سیاست هم کړی دی. اوس ان شاء الله د هغې برخوردار کېدی شي اشفاق الله خان، هغې هم دلته کې دا سیټونه وله ورکړي او هغې الیکشن ته ودرېږي. په دغه کې به مونږ او تاسو طلبا د هر ځای نه چې نو ځان به را رسول غواړي. د دې دریو څیزونو مثال دا تعلیم او تعلم دا شریعت دی. د شریعت مثال د لارې دی. د تصوف مثال داسې دی چې لار سړک ښه ښکلي، خو چې یو کس له د ګاډي چلول نه ورځي نو دی په لار باندې څه کوي؟ نو دا تصوف داسې دی چې په دې لاره باندې سړی ګاډي چلولی شي. او دا سیاست چې دی نو دا د دې لارې نه را روړې موړې او دا ګټې او دا کندې کپرې ډکولو او دا ترې لرې کول. دیو جنې سیاست کې اکثر جلوسونه جلسې او دا ټول لازي. نو الله کریم د حضرت نه دا درې واړه کارونه اغوستي دي او دا دعا به کوو چې الله تعالی دې د دې په عمر کې برکات واچي او تاسو هغه خوش قسمته خلک یې چې دا د الله تعالی احسان دی او الله دې د دې عمر ډیر کړي. ځکه دا داسې اکابر دي زمونږ اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. الله کریم دې د دې په عمر کې ډېر لوی برکات واچي او صحت مولا الله تعالی ورکي او مونږ او تاسو ترې د دې دا صحبت الله تعالی تر ډېره وخته پورې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله.